ظاهره خبره ده آئین قانون بنیادی جمهوری حقوق او لکه د دې نه خو څوک انکار نشي کولی چې دا کوم اقدام وشو نو بذات خود د خو یو ډېر ښه بنیادي اقدام و ظاهره چې یوازې اقدام لکه آئیني ترمیم نه و څنګه چې ما خبره وکړه چې دې سره یو پوره ترقیاتي مالی معاشي پیکج تړلی و هغه پیکج باندې کو عمل درآمد شوی نو دا صورتحال به نه وی خو حکومتونه چې څومره مخکني یا موجوده دي مرکزي صوبایي هغوی خپله آئیني قانوني اخلاقي هغه ذمهداري پوره نه کړه د غفلت مظاهره وکړه د لاپرواهۍ مظاهره وکړه او د هغې په نتیجه کې مطلب دا دی بالکل دا حقیقت دی چې ما مخکې هم خبره وکړله چې حالات ابترۍ ته لاړه حالات خرابۍ ته لاړه حالات کمزورۍ ته لاړه او د هغې بنیادي وجه هم دا ده چې 25 آئیني ترمیم کوم یو پوره پیکج و هغه پیکج باندې حکومتونو عمل درآمد ونه کو تیر حکومتونو هم نه کړی او دا موجوده حکومت هم نه کوي نو زموږ مطالبه خو هم دغه ده چې دا یو ښه کار شوی و ټیک کار شوی و خو ظاهره خبره چې عمل درآمد نه هغه روډ میپ باندې تګ نه نو د هغې نتیجه او ثمره خو بیا نه راوځي نو که دوی په هغې روډ میپ باندې او په هغه پوره پیکج باندې عمل وکړو نو دا اوس هم یو ټیک کار دی یو ښه کار دی قوم ته او عوامو ته به په دې سابقه فاټه کې انشاءالله د هغې ثمرات ښکاره شي خو لکه ظاهره خبره ده چې په ملک کې افراتفري بېچیني اضطرابي غربتي جهالتي تعلیم نه روزګار نه نو د هغې بېشکه چې هغه افرادو ته هم د هغې نقصاني کوم چې په دې خو دا افراد خو ځان له لکه په یو جزیه کې نه اوسېږي دا افراد د یو ریاست یا د یو مملکت حصه ده نو د دې افراتفرۍ او د دې خرابۍ او د دې انتشار اثر خو په د ټول ملک او ریاست او حکومت باندې پرېوځي لکه په دې وجه مونږ وایو چې قبایل ځان له څه جزیره نه ده د دې ریاست پاکستان حصه ده دا محروم پاتې شوي دا ریاست هم یعنی اون کړې ده ریاست ټولو ادارو پارلیمنت د ټولو تسلیم کړی ده چې دا خلک 4-5 کاله محروم پاتې شوي دي او دا 2500 آئیني ترمیم چې کوم په پارلیمنت کې په اتفاق رای سپاس شو د دې مقصد هم دا و چې د 13-15 کالو د محرومو هغه ازاله وشي لکه هغې دپاره یو پوره روډ میپ و خو په هغې عمل ونه شو نو اوس زمونږ دا دغه ده چې بغیر د عمل درآمد نه بله لار نشته لکه بغیر د عمل چې کوم 25 آئیني ترمیم کوم پوره یو روډ میپ دی یو پوره پیکج دی حکومت دا ذمہداري ده د حکومت د ټولو ادارو چې په هغه پیکج او په هغه روډ میپ د عمل درآمد وشي دا د قبایلي عوامو په خیر کې هم ده او دا د پاکستان د ټول ریاست او د مملکت او د 23 کروڑ عوامو په خیر کې ده بنیادي ذمہدار خو د پولیسي تاسو ته مو وایه که نه دا نوی نظام چې جوړ شو نو په دې کې بیا د پولیسو یو ډېر لوی کرداري او د هغې دپاره په پیکج کې 30,000 نوو پولیسو برتي وه د زړو پوره ټریننګ د دې نوي نظام مطابق او 30,000 نوي پولیس برتي نو ته وایه چې په 30,000 کې تقریبا زموږ د باجوړ تقریبا 8,000 لکه حصه جوړېږي په دې باجوړ کې چې 8,000 پولیس برتي شوي وي نوي ټرین چې په هغه کې د اوچت رنګ نه راواله د لاندې سپاهي پورې خلک موجود وي نو د 8,000 کسانو په باجوړ کې لکه امن څه صورتحال به وي دا صورتحال به نه وی که نه نو همدغه خبره چې هغه پیکج چې کوم و هغې باندې عمل درآمد ونه شو دا بدامني کو دا چې دا څومره مسلې دي د هغې بنیادي وجه دا ده او حل هم دا دی چې په هغه پیکج باندې د حکومت عمل وکړي بس دا تېر نه وکړی نو چې دا یې په وکړي زموږ د ننني پریس کانفرنس بنیادي مقصد هم دا دی چې د بنیادي ایشو ته موږ د خلکو د قوم د عوامو او د دې ریاست د ادارو توجه راوګرځو تذکره مو کړه تاسو ګورئ دا په دې نږدې ورځ کې موږ په مارچ کې لکه 15 ورځې د باجوړ نه واله د وزیرستانه پورې دا کاروان وکړو او آغاز هم د باجوړ نه کړی نو موږ خو لکه د خپل حده پورې د جماعت اسلامي چې څومره دغه دی موږ خو د پیکج د عملي کولو دپاره د اولې ورځې نه ظاهره د یعنې سیاسي خلکو هم دغه یو خبره که نه دا چې موږ د باجوړ نه واله د وزیرستانه پورې یو کاروان وکړو دا وړه اکټیویټي نه وه د بدامنۍ په دې حالاتو کې موږ یو کاروان وکړو الحمد په خیر سره په عافیت سره لکه هغه سر ته ورسېدو دغه رنګې دا ټیکسس چې کوم د یو کال نه تاسو ته پته ده چې موږ په ډېره لویه پیمانه باندې په ملاکنډ ډیویژن په هره ضلع کې په تېر 2-3 میاشتې مخکې په بټخیله کې یو ډېره لویه موږ جرګه وکړله د دې ټیکسس په سراج الحق صاحب ورته راغلی کیونکې هغه تعلق د دې ملاکنډ ډیویژن سره دی هغه ورته راغلی او دغسې په هره ضلع کې د ملاکنډ ډیویژن لکه ډېرې لوی جلسې وشولې نو موږ خو د جماعت اسلامي په لیول باندې زما خیال چې په دې خبره کې چې څومره زموږ هغه د سیاسي جماعت په حیثیت باندې کم رول دی کم کردار دی نو هغه په دې موقع باندې موږ ادا کړی انشاءالله ادا کوو بیا لکه دا خبره ویم د ملک او د قوم دپاره ښه نه ده که نه په دې وخت کې جوړ څنګه چې زموږ مرکزي امیر صاحب سراج الحق صاحب یو کوشش کړی او اوس هم په دې کې موږ یو چې د دې ملک د مسایلو حل دا دی چې دا خلک کینی او یو بل سره مذاکرات وکړي یو بل سره خبرې وکړي او د خبرو د لارو نه د دې سیاسي بحران یو حل راوځي او الیکشن طرف ته خبره لاړه شي
د پاکستان د آئین تحت آزادانه منصفانه او شفاف الیکشن وشي. نو دغه دپاره خو زموږ کوشش وو، جاریم دی، سراج الحق صاحب لګیا و، اوس هم زموږ دغه موقف دی. ټول آپشن کولاو دي، څومره آئینی قانوني جمهوري سیاسي لارې چې دي سره د عدالت نه، نو دغه ټول آپشن زموږ سره کولاو دي او دغه فیصلې منلو ته موږ په هیڅ صورت کې تیار نه یو. خلاصه ده او د هغې دپاره موږ حکومت داسې اقدام وکړو نو موږ ټول آپشن یې موږ دپاره کولاو دي او قوم د دغې منلو ته په هیڅ صورت کې تیار نه دی چې هغه رستنی شی رامخکې کړي او هغه مخکني ټولې وعدې چې کړې وې هغه وروستو کړي. لکه مهرباني